بسم الله الرحمن الرحيم. د دې درنې غونډې صدر صاحب اظهر خان اچکزی صاحب، زمونږ د دې درنې غونډې ستر مېلمه امیر حیدر خان اوتي صاحب، زمونږ ورور زمرک اچکزی صاحب، زمونږ خور شاهینه بیبي، زما په سټیج ناست ډېر عزتمندو مشرانو، ما ته مخامخ زما مشرانو همزولو او کشرانو، د دومره تاریخي غونډې چې نن په ژوب کې کېږي، زما خپل خیال دا دی چې د ژوب په تاریخ کې به د دې نه زیاته منظمه او ښکلې جلسه نه شي وي. ټولو ملګرو ته شریف او مبارک. ډېر په تفصیل سره تاسو سره خبرې وشوې. د باچا خان او د ولي خان د کلیزې په مناسبت سره تاسو ټول موږ راغونډ شوي یو. یو څو خبرې د ستر ملنګ بابا فخر افغان باچا خان او بیا به د رهبر تحریک خان عبدالولي خان یو څو خبرې تاسو سره شیر کوو. ګرانو ملګرو، باچا خان چې نن 100 کاله پوره کېږي د دې تحریک 1921 کې اصلاح افاغنا د هغې بنیاد یې، نو دا کم دور او دا کم وخت و؟ دا هغه وخت چې پښتانه او دا وطن د غلامۍ په زنځیرونو کې تړلی شوی و. زمونږ خلک یې تعلیمونو ته نه پرېښه، بلکې تر دې پورې به وي چې سبق د مدرسې وی، د پاره د پیسې وی، جنت کې بېزیني او په دوزخ کې به غوټې وی. دا د دې لپاره چې پښتانه د ټول ټکي نه لرې پاتې شي او چې چا سره علم نی، د دنیا نه خبر نی، چې دنیا نه خبر نی، د غلامۍ نه خبر نی، او دغه رنګ د غلامۍ نه د ازادۍ د تحریک نه خبر نی. لہذا بابا د دې خبرې تابع وکړه چې د پښتنو کمزورۍ ختمې کړي، جنگ او جدل ختم کړي، دشمني او تربګني ختمه کړي، مینه محبت او ورورولي پکې پیدا کړي، او د هغې دپاره خپل چې کوم دی د اصلاح تنظیم جوړ کړو، او بیا یې ورته چې کوم دی د تعلیم دپاره مدرسې جوړې کړي. 120 مدرسې باچا خان چې کوم دی نو جوړې کړې وې. دا نن چې زه ستاسو مخې ته ولاړ یم او لکه د طوطي چغېږم، دا هم د باچا خان د سکول کې ما سبق ویلی دی، دا ژبه هم د باچا خان ژبه ده چې نن زه ستاسو په دې کې چغېږم او لګیا یم. ګرانو ملګرو، او د دې سره سره د انګریز د ظلم او د جبر هغه ټولې ناکردې ورته مخامخ کېښې، او د ازادۍ د میوو او د خوږونو یې خبر کړ، او بیا یې ورله چې کوم دی اصلاح ورکړه. کومه اصلاح؟ د عدم تشدد اصلاح. ګرانو ملګرو، چې کومه اصلاح د تشدد سبب وي، دا د بزدل په لاس کې. د بزدل کوم سړی چې یریږي نو دی به په بل ډز کوي، کوم سړی چې نه یریږي او په میدان کې لکه د نرانو ولاړي، او به د باچا خان سپیان. دلته خلک وایي عدم تشدد والا بزدله دي، نو د ډز په جواب کې خور سړی ډز کولی شي، د پړک په جواب کې خور سړی پړک ورکولی شي، خو چې په میدان ولاړې نه د ډکټیټر نه یریږي، نه د ظالم نه یریږي، نه د انګریز نه یریږي، نه جابر نه یریږي، او په سینه ګولی خورې، میدان نه پرېږدي، او په میدان کې ورته ولاړې او تر هغې ولاړې چې تر څو د جنګ ګټلې دې ته چې کوم دی عدم تشدد. ګرانو ملګرو، د باچا خان د دې ټولې سلسلې دغه کړی مونږ چې کوم دی د برصغیر د ازادۍ جنګ کړی. د برصغیر ځوانان خبرې کوي، نو دا تاریخ لږ درست کول غواړي. مونږ دلته د برصغیر د ازادۍ جنګ کړی چې نن پکې هندوستان دی، بنګلادیش دی او پاکستان دی، او په دې ازادۍ کې ټولو کې لوی کنټریبیوشن د باچا خان د سپیان. 1 لک رضاکار فوج چې دنیا جوړه ده، او تر دې دمه
دا د هیڅ چا سره نو دا زمونږ ملنګ بابا فخر افغان باچا خان سره 1,00,000 رضاکار شو د خدای د رضا لپاره په میدان کې ولاړ او ګرانو ملګرو چې دا برصغیر آزاد نه وی نو نن به پاکستان نه وی او چې پاکستان نه وی نو نن به پکې ارمي چیف نو نه به پکې صدر و نه به وزیر اعظم و نه به ګورنر او نه به وزیر اعلی او نه به وزیرانو دا د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان برکت دی مونږ ملک آزاد کړو دی پکې مزې کوي دی نن وایي زما د کور پیشو ما ته میاو مونږ ملک آزاد کړو نو ته بیا په مونږ باندې چې کوم دی دا د ملک غداران دي ځکه غدار یم چې زما په سر مزې کوي ځکه غدار یم چې انګریز مې دې وطن نه شړلی دا وطن هم جوړ کړی آزاد کړی ای ګرانو ملګرو د دې سره تړلې خبره چې دا تاسو کشران بار بار چغه وښیي چې لر او بر یو افغان زه دې سلسله کې یو خبره کوم چې دلته کرتارپور دی کرتارپور د دې نه اخوا چې کوم دی پنجابي سکھ پروت دی سکھ او د هغې نه دې خوا پنجابي مسلمان پروت دی نو که د کرتارپور په بارډر د پاکستان پنجابي مسلمان او د هندوستان پنجابي سکھ رونه کېدی شي نو ګینې اخوا زما چې کوم په میله او په وینه باندې رور افغان او دې خوا زه اوسم مونږ رونه نه شو کېدی مونږ رونه نه یو نو مونږ څه یو زمونږ وینه شریکه نه ده ګرانو ملګرو دا تاریخ دی تاریخ په خواهشاتو نه بدلیږي دا د چا په خبرو نه بدلیږي اوبه په ډانګ نه جریږي دا زمونږه وینه شریکه ده ځمکه شریکه ده تاریخ هم شریک دی جغرافیه هم شریکه ده او د 4,500 کالو راسې د معلوم تاریخ مونږ وارثین یو خو بیا یو بله خبره ورسره کلکه کوم چې افغانستان زمونږ د پلار ملک دی او افغانستان زمونږ د نیکه ملک دی او پاکستان زمونږ د پلار ملک دی نه رانه هغه څوک اخیستی شي او نه رانه دا څوک اخیستی شي مونږ په پاکستان کې ګرانو ملګرو دلته زمرک ورته اشاره وکړه زه دا ختموم چې دلته دهشتګردي شوه په عروج شوه هغه تفصیل کې هم نه ځم خو که مونږ به دهشتګردو ته مخامخ نه وی ولاړ نو نن به په پاکستان د دهشتګرد حکومت نن به چې کوم دی دلته چې کوم اوس هم نیمچه د دهشتګرد حکومت دی دا چې ناست دی نو دی اوس هم ولې دهشتګردو له دفتر ورکوي دی اوس هم د دهشتګردو نمایندګي کوي مونږ د دهشتګردۍ نظریاتي خلاف یو مونږ د ظلم د جبر نظریاتي خلاف یو او مونږ دهشتګردو ته ودرېږو د خپلو بچو قرباني ورکړه د خپلو خویندو مینو تر سره قرباني ورکړه د پلار نیکه قرباني ورکړه خو دهشتګردو ته ملا نه ده پرېښې سر رانه کټ کړی دی خو میدان کې ورته ولاړ او دا وایي اوله کاڼي اوله سودې وخت شته اوله کاڼي اوله سودې وخت شته ملګرتیا به د ډېرو کې سودې پخ شته سر به ټیټ کې خود په خپله به تسلیم کې چې د کاڼو څخه سخت سرونه هم شته مونږ ګرانو ملګرو دا چې باچا خان د ټولو پښتنو د یووالي خبره کوله نو دې کې ټول خلک شامل دي ټول بیا باچا خان د ټول انسانیت خبره کوله دې کې ټوله دنیا شامله ده مونږ د چا نه په دې خبره باندې نفرت نه کوو او نه چې کوم دی نو د هغوی سره ضد کوو چې دی به د بلې پاټۍ سره وي نه د هغه به خپله نظریه او زما به خپله نظریه خو چې د پښتون د کور خبره راشي او زما د عزت خبره راشي مونږ ټول یو یو په یو مورچه کې به چې کوم دی د دې خپلې خاورې د حفاظت دپاره چې کوم دی نو مونږ مونږ په دې کې بېلتون نه منو او چې د انسانیت خبره راشي نو مونږ به د ټول انسانیت دپاره په مورچه کې شریک جنګ کوو ګرانو ملګرو دا د باچا خان د سوچ او د فکر هغه تړون دی زه په دې ختموم او عقیدت ورته پیش کوم چې ګرانو ملګرو که دا باچا خان دلته نه وی دا د صبر تحمل درس به چا ورکړ دا چې نن مونږه د عدم تشدد خبره کوو نو دا
امریکې په 10 سټیټونو کې خپله کړې ده څه لپاره امریکي بچو ته امن چې ښیي نو د باچا خان نظریه ورته ښیي نو چې د باچا خان نظریه خپلو بچو ته ښیي او ته وایې چې دا د امن ده نو دا زما په خاوره باندې ګورې ولې ورېږي په ما باندې دا اور ولې بل دی زما مسنګ پرسن ولې دي نن چې کوم دی نو مونږ نشانه ولې یو نن چې کوم دی ټکټکو ته مونږ ولې ولاړ یو او په دې کې به دا کړی ور دننه کوم چې اصله چکزۍ چې هغه تا نن ایثار کړی دی مونږ ته په مینه وایو چې پرېږدي مونږ ته چې کوم دی په جمهوري طریقه وایو چې پرېږدي مونږ ته په آئیني طریقه وایو چې پرېږدي که خامخا وی بیا به په مزاحمت باندې مونږ چې کوم دی دا خبره کوو چې اصله چکزۍ پرېږده که نه نو بیا چې کوم دی په میدان کې خپله خبره چې کوم دی نسپینو ګرانو ملګرو د دې په بنیاد د باچا خان د سوچ او د فکر چې دلته د امن او د ورورولۍ خبره مونږ کوو نو دې سره تړلې د افغانستان امن خبره وشوه زه په دې کې یو کړی پیش کوم نن د امریکې صدر چې کوم دی ټرمپ هغه دا عمله عجیبه شو ټرمپ خو به پېژنې ټرمپ چې تلو نه دا د امریکې واحد وزیر دی بهللی و وایي زه نه بېمانه ده بهللی او وایي زه نه ځم او زه خپل هوس نه پرېږدم ګرانو ملګرو ړومبی صدر دی چې پرېزیدنټ حلفه شتو نو دی ولې لاړړو ده خپل کوشش وکړو خو د امریکې نظام مضبوطو نو ټرمپ پکې ونه چلېږي ټرمپ د منځه لاړ اوس د ټرمپ یو بل کارټون دلته پاکستان کې ناست دی ټرمپ دی دا ټرمپ دی دی لکه چې څنګه هغه وایي چې زه هېڅ نه منم او کور ته لاړو داسې به دی هم چغې وایي چې هېڅ نه منم او کور ته به ځي که خدای کړي ښې خو ګرانو ملګرو مونږ دی جو بایډن رالو نوی نظام او نوی یو سوچ دی مونږ هغوی ته وایو چې د افغانستان مذاکرات اخیری مرحلو کې یو مشکل دی هغه مشکل زه نن ویم هغه دا چې طالبان وایي چې اشرف غني دی حکومت پرېږدي او مونږ له دې راکړي او دی دې مونږ سره شریک شي اشرف غني وایي چې زما حکومت دی دی دې ما سره شامل شي چې یو ځای شو دا یو نازک موړ دی چې ډېر سخت دی په دې نازک موړ کې مونږ جو بایډن ته هم وایو او بیا د پاکستان حکومت ته هم وایو چې په دې کې ملګرتیا وکړئ چې دا مذاکرات کامیاب شي په افغانستان کې امن راشي او چې د افغانستان امن راشي نو په پاکستان کې به امن راځي مونږ ځکه د افغانستان امن غواړو چې د خپل پاکستان امن ورسره چې کوم یې جوړ کړو او ګرانو ملګرو د ولی خان په حواله به باچا خان په حواله خو به دومره ویم وایي چې عظمت ته د اغیارو سترګې برېښي هر سړی د باچا خان غوندې مطمئن شي او د ولی خان ګرانو ملګرو دوه خبرې بیا کوم د ولی خان د جمهوریت مبارزه ډېره لویه د هغه سوچ او فکر ډېر لوی هغه سټیټمین و هغه به د خلکو غوندې بیانونه نه ورکړو د هغه په بیان به د علاقې خلکو پالیسۍ جوړوي زه په هغې تفصیل کې نه ځم خو دوه خبرې کوم یو دا چې کله پاکستان کې الیکشن وشو د یحیی خان دور و نو په دې کې بنګلادیش چې نن ورته وایي دا مشرقي پاکستان په دې کې اکثریت شیخ مجیب الرحمن وشو دوی ولا نه ورکو ولی خان چې کوم دی لندن کې ورالو دی وی ولی خان سازش کوي لندن پلان هغه رالو شیخ مجیب پسې لاړو چې ما ته چا ویلي دي چې ته د پاکستان نه جدایي غواړې نو هغه ورته وایي چې ولی خان ته خو ما پېژنې ما خو په چین او کاکي جنډه باندې الیکشن کړی دی زه چې کوم دی نن هم په خبره ولاړ یم او چې دی زه بیانېږم ولې چې دی تر اوسه وزیر اعظم زه ورسره وم نن خو ما الیکشن ګټلی زه به وزیر اعظم یم ولې به زه جدایي غواړم زه جدایي نه غواړم ولی خان ورته وایي چې دا خبره ماله کافي ده او زه ځم نو شیخ مجیب ولی خان ته وایي چې دی مونږ له حکومت نه راکوي دی غواړي په مونږ ګولۍ چلی نو چې ولی خان راتلو نو یحیی خان ورته وایي
چې دا بنګالیان د ګولۍ په ژبه پوهېږي دی چې کوم دی د مینې محبت او د ګولۍ په ژبه نه پوهېږي ولي خان وایي چې ما په زړه باندې دا خبره وخوړه ما شیخ مجیب ته وایي چې ته ټیک وایي او شیخ مجیب چې ولي خان رخصتو نو ژړلې په ایرپورټ ورته وایي چې ولي خان اخري سلام وکړه یا به چې کوم دی دې وطن کې دومره مینه توی شي چې زه به هم پکې نه او یا به دا وطن ستاسو نه جدا شي ځکه چې د دوی نیت ښه نه دی او تاسو بیا وکتل ګرانو ملګرو ځوانانو دې خبرې ته وګورئ چې برصغیر آزاد باچا خان کو او شته پاکستان چې ماتېدو نو ولي خان بچ کو او ولي خان غدار شو او چې چا مات کړی هغه وفادار شو دې ظلم ته وګورئ او دې جبر ته وګورئ وایي ظالم مې ژبه غوسه که تېره شوه توره څومره چې تېره شوه دا خوږه شوه اوس که نر وي نو خپل غوږونه دې پرېږدي چې زما نغمه سره نه شي رسېدلی ګرانو ملګرو دا په څه چې نن زموږ اواز کې نور هم زور پیدا شو زموږ خبره رښتونې وه نن بنګلادیش جوړ شو شته پاکستان کې بیا د ولي خان کردار ته ګورئ ترې ترینو چا ورکو دې تفصیل ته نه ځم خو ولي خان ورته وایي چې جوړې نو په یو شرط درته دستخط کوم چې صوبایي خودمختیاري به مني هغه یې کېښه کنکرنټ لیست یې کېښه چې کنکرنټ لیست یې کېښه نو بیا د هغې نه پس لس کاله دپاره نو ولي خان دستخط وکړو نن چې په پاکستان کې متفقه هند دی دا د رهبر تحریک خان عبدالولي خان برکت په دې پاکستان لہذا زه ګرانو ملګرو تاسو سوچ وکئ چې د جمهوریت دپاره د هغه څومره لویه قربانۍ که نن د پاکستان د تاریخ نه د قربانۍ د ولي خان د جمهوریت عمل والا قربانۍ وباسې نو تش کدو پیپر به پکې پاتې شي یو به هم داسې نه چې هغه به د ولي خان شان ته رسي د هغه جمهوري تحریک ته به رسي قربانو ته به رسي لہذا زه هغه ولي خان هغه ته چې کوم دی خراج تحسین پیش کوم چې تاسو ټول ورته نن حاضر شوي وایي خوري د ښار په مخ کې